دی آیتونو کې یو څلورو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې آیاتونو، دویم بحث ترکیب د دې آیاتونو، او دریم بحث اغراض د علامه سیوطي په خپلو تعلیقاتو کې، او څلورم بحث اعتراضات او جوابات او تفصیل د آیاتونو. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیاتونو. مثلهم مثال د دوی، حال د دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه سړي دی استوقد نارا چې اورې بل کړی، فلما ضاعت ما حوله هر کله چې رڼا کی دا اور چاپیره ده، ذهب الله بنورهم بوزي الله تعالی بنورهم پرنا د دوی سره، وترکهم پریګ دی الله دوی په ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې سنوینه سمن دی کانه دی بکمن دی گنگیان دی امیون دی گرانده دی پا هم لا ارجعون دی حق تنرا واپس کی گی دا گمراہاینا. دیم بحث ترکیب تو گو رئی، مسلهم مضاف و مضاف الیہ مبتدا شو، کب پا مانا دا مثلو سر مضاف، مثل مضاف، الذی موصول استوقد پیل ضمیر پاکی مستتر غی پائد نعرہ مپول جملہ پیلیہ سلد الذی شو، موصول سر دا سلین دا مضاف الیہ دا مثل شو، مضاف سر دا مضاف الیہ مضاف الیہ دا مثلو شو، مضاف سر دا مضاف الیہ خبر دا مسلهم شو، مبتدا سر دا خبر نا جملہ اسمی خبریہ شو. ترکیب پوچھ رہی فاعتفا اور لما شرطیہ دعات پیل ضمیر پاکی مستتر غائب فاعل ما موصولہ حول مضاف ہو مضاف الیہ مضاف سر مضاف الیہ ظرف متعلق تر ثبتا پوئے، ثبتا پیل سرد فاعل سرد متعلق نشب جملہ سلد معاشو، موصول سرد سلینا دا مپول دا دعات پیل سرد فاعل سرد مپولنا جملہ پیلیہ شرط شو، ذهب پیل اللہ فاعل باجار نور مضاف ہے مضاف مضاف مجرور ہے، جار سجار سر مجرور تعلق نشی تر ذهب پوری، ذهب پیل سرد فاعل سرد متعلق جملہ پیلیہ جزا دا شرط شو، شرط سر جملہ پیلیہ شرطیہ، و ہر پیتا ترکا پیل زمیر بکی مستطر غی فاعل ہمیں مپول شو، پی جار ظلمات مجرور، جار سر مجرور متعلق سے ترکا ہم پوری، اور لا یبصرون دا حال دے دا ہم تاسے پہ پوچھائی جملے پیریہ شو، لا یبصرون پہلو فائل دا حال شو دا ہم جملے پیریہ حالیہ پوچھائی بدے سمن بکمن عمیون دا معطوفان دی پہ حضب دا حرف عاطف سرا، سمن معطوف علیہ بکمن معطوفی اول عمیون معطوفی ثانی، معطوف علیہ سرا دا دوڑا معطوفاتونا خبر شد مبتدائی معذوفی دا پارا چھے ہم دے ہم سمن بکمن عمیون مبتدا سر دا خبر نا جملے اسمی خبریش. ترکیب پوچھ رہی کنش رہی پوچھ درب باس اغراض دا جلالین ملاتا ہو گو رہی، مثلهم صفتهم اشارت ترددی خبری تک گئی، دفع دے اعتراض تک گئی، خلاصہ دے اعتراض دارے چی مثال خودی توئی مقصود خودی مثال کے دارے چی تشبیح دا حال دا دیوشی دا حال دا غسڑی سر چی اوری بل کڑی، تشبیح دا یو حال نا دا بل حال سر، حضرت چوئی مسلهم کا مسل اللذی دا دی مثال دا غسڑی پا مثال پشان دے دا تشبیح دا ذات شو دا ذات سر. پھر پوچھ رہی تشبیح خود ذات دا ذات سرا نا دا تشبیح دا حال دا حال سرا، عدایت نا تشبیح دا ذات سرا معلومی نا دے جواب کئی صفتو ہم. خلاصہ دا چدر تا مصر پا معنی دا صفت سرا دے اور تشبیح دا صفت دا صفت سرا، صفتو ہم کمثل اللذی کصفت اللذی، صفت دا دوی پی نفاقهم كصفة الذي استوقد نارا، صفتهم في حسنهم كصفة الذي استوقد نارا ندے وہ امور طبیعیوں کے بصفات طبیعیوں کے نا حال دی بیانی بصفات طبیعیوں کے نا بلکہ بصفات اعتقادیوں کے چاغ نفاق.
كمثل الذي استوقد اوقد کې غرض دار چې استوقد استفعال سین د طلب د بار نه دی ګورئ سین زائد دی استوقد په معنا د اوقد سره دی اور بلکی دا نه چې د اور بلکی دل طلب سین پکې زائد دی دې ته اشاره وکړه نارن فی ظلمت اور په تیری کې بلکی ذکر تیری کې چې بلکی نو بیا خرنا کوي فلما اضاءت ما حوله انارت ادعات ترس انارت تو اشارت دے تکی چه ما حوله مفعول دا ادعات دے ادعات پہلے متعدی دے خبل وجہ مستر ادعات پہ پہل سی ضمیر مستتر ما حوله بے مفعول سی او بل احتمال هم پاکستان اغدا دے چه ادعات دے لازمی سی ما حوله بے پاہل سی یا بمانا دا سی سی ہر کل چرنا شی چاپی رد دینا پوچھائی پہ یا بابتا سو اعتراض واری چې ما حوله هو مذکر د څنګه یادوات پیل ورته مؤنث کا نو جواب ادا ده ما حوله په اعتبار د امکنه او سره ده په اعتبار د بلدی سره ده او مکان خو مؤنثی کا تاسو بقعی سره په اعتبار د بقعی سره په اعتبار د ارضی سره خو مؤنثات دي کا ما حوله مؤنث کم تاسو په پوښتنه کنه شوي پوي ماحولو پا ابصرا دیس سیزون اوگوری وستد پا گرمی حاصل کی و امین پا امن کی شما دا غسن یخابو چی دید سنویری کی داغین پا امن شی ذهب اللہ بنوری اطفأہو اشارہ دی خبر تکی ذهبہ خو لازمی دے خودل تبا بابانی متعدی شوی دینو اطفأہو ورسرویلے مڑی کی و جماعت ضمیر دی کی غرض تبا دا اعتراض دا خلاصہ دا اعتراض دا الذي مذکر دے کر او پر واحد دے پر مادوات ما حوله کی ورد ضمیر دے مفرد راجش و ذهب اللہ بنورهم کی ورد ضمیر دے جمع راجش داولے دے وی ما حوله کی ورد ضمیر راجش پہ اعتبار دا لفظ سر و بنورهم کی ورد ضمیر راجش پہ اعتبار دا معنی سر جمع ضمیر مراعتا لمعنی الذي دا معنی خیال حکم وترکم فی ظلمات اللہ ابصرون ما حولهم ما حولهم کی اشارت دی خبر دی کہ ابصرون پہلا پائل دے مفعول حذف دے متعدی دے ما حولهم متحیرین اشارت دی خبر دی کہ حالم حذف دے بدا حال کی جدی بحیرانی ان الطریق خائبین دا حال دے دا دویم حال دے یا حال دا ضمیر دے چکم متحیرین کرین دا بیا حالین متداخلین او یا حال مستقلہ دے دل ابصرون دے ضمیر بیا حالین مترادفین فکذالک هؤلاء آمنوا باظهار کلمت الایمان دا تطبیق غرض په کذالک نه رسته تطبیق د مثال د ممثل سره فکذالک امدارنګ دوی آمنو په امن ایمان راوړو په امن کې شو په اظهار د کلمې د ایمان سره په ازامات تو جام الخوف والعذاب خوف او عذاب ورته تطبیق د مثال څخه د ممثل هم سمون کی اشاره دی خبر ته کوي چې مبتدا حسب ده هم سمون عن الحق دی کی اشاره دی خبر ته کوي چې دی خو غونو کانه خونو وای دا معنا نه ده چې بالکل کانه معنا در ځا خبر ته غوت نه خو سمون عن الحق فلا يسمعونه سماع قبولين بكم خرس عن الخير گنجان او د خیر نه پلا یقولون او د خیر خبرې نه کولې هم ينلاندو عن طريق الهدى فلا يرونه دیداینا فهم لا يرجون دی نو واپس کی گانے دلالت د بیلارې توب نه بیلارې توب نه واپس کی په دې څه پوښوي خدای دې مثال تطبیق د ممثل سره سره ګورې ما ته مثال ورم بحث ده مثلهم مثل مثال ته وي او مثال یو اهم چیز ده په مسائل او علمی خبرو کې ولې ځکه مثال سره تشبیه د توضیح د ممثل راځي عرب وی الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام ممثل بغیر د مثال نه داسې ده لکه اس چې بغیر د واګونه نه راټینګيږي نو مثلا نه راټینګيږي چې مثال دې ورته نه بیان کړو او مثال وایي تشبیه المعقول بالمحسوس د معقول تشبیه ورکول د محسوس او دیم تعریف د مثال توضیح الخفی بالجلی د خفی وضاحت په جلی سره ښکار شي سره او دریم تعریف توضیح الجلی بلا جلا
د جلی توضیح وکي په اجلا سره خواضح شي سره دې ته مثال وایي دی وجنه چې مثال اهم شی دی قران کریم کې مثالونه غاڼه ذکر دي قران کریم کې مثالونه یا په لفظ د مثال سره ذکر دي یا په لفظ د کاف سره ذکر دي صحیح شو ټول قران کریم کې څلور مثالونه ذکر دي سیوطی په اتقان کې دا خبره ذکر کړي څلور او د مثل په لفظ سره چې کوم مثالونه ذکر شوي 33 مثالونه د مثل په لفظ سره ذکر شي او د یو لسکاپ په صورت کې ذکر شي مثال کې د درې سيزونو په جنتل ضروری مشببیو مشبہ وجه د شی دا پکې ضروری دي چې دا درې سره یو پیژنې نو بیا کار سم شي صحیح شه مشببیو مشبہ وجه د شی په دواړو سکه دا دلته اوس د دې مثال تطبیق تاسو وکړئ ته لفظي ترجمه خو مو کړه دي کې د چا مثال الله بیانوي د کافر مجاهر مثال بیانوي د مفسرینو یو قول دا دی او د عام مفسرینو رائے دا چې کې د منافق مثال دا مثال هم د منافق دی او بل مثال هم د منافق خدا ناری مثال دی او هغه مائی مثال دی مائی دوبو دا د اور مثال دی او هغه دوبو مثال حق د کافر مجاهر مثال د منافق مثال شنو مطلب به شي مطلب به داش چې د منافقانو مشابهت یو سړی سره دی یو سړی تک تور تیار کی صحرا کې اور بلکې چې سو ګوري ځان ګرم کی باور یخنی بارانی اور بلکې خو اشاره شي رڼا کې دی وګوري فائدہ یې واخیسته دی اور ته ګرم شي چې خرنا شي ډیر سره خوشاله شي کاروش فورن एकदम باد راشي دا اور ختم شي بده اور رڼا لاړ شي سره تک تور تیارو کې پاتې د قصد مثال د منافق دی کلمه د ایمان ویری دا او منظم کوي د مؤمنانو سره دې کې د تلک سنا څه فائدہ حاصله شو لکه دی اور والا ته چې سنا څه فائدہ د حاصله شي سره څه فائدہ صدا هغه دا چې د سره خلک نکاحګان هم کوي وای مسلمان دی تجارت هم ور سره کوي مړ ژوندې مر سره کوي غنیمت کې می حصہ ور کوي دا فائدہ یو شو اوس کله چې دې مرشي اوس د سیده لکه غلګه غونته رڼا واغې ختم شون اوس کېرو کې قبر کې پاتې یاد ده نبی علیہ السلام الله خبر کی چې دا منافق دی هغه ته چې لګ رڼا حاصله کړي واغه ختم شو اوس مؤمنانو نبی علیہ السلام په پوښتنه چې دا کافر دی رڼا ختم شو اوس په تک تور کېرو کې پاتې دا چې د منافق مثال په پوښوي توضیح باندې پوښوي د مثال تطبیق د مثال د ممثل سره ضروری دی ګوره دا خلک نه کوي صرف تحت لفظي ترجمه کوي کدا د کافر مثال شي د کافر دابل بد منافق ذکر دوه ډلې د باطل خلکو مخکې ذکر شي ان الذين كفروا کې کافر مجاهر ذکر شو ومن الناس من يقول کې د منافق مثال ذکر شو بعضی تفاسیر والا وایي چې اول مثال د ان الذين كفروا دی دویم مثال د ومن الناس من يقول کدا اول مثال د کافر شنو الذي استوقد نارا نبي نبی علیہ السلام مراد بیا به وایي د مکی د کافرانو مثال داسې دی او د پیغمبر علیه السلام یو سړی یو اور بلکې چې خلق د دې اور نه فائدہ والی او رڼا ته کارونه وکي او ګرم شي ورته خبره ده خو خلق راجم نشي د دې اور نه فائدہ وانه او د اور د مړ کېدو کوشش وکړي نو دا سړی چې دا اور بل کړه دی را پاسي دا اور ځان سره واخلي بل کړي لاړ شي هغه خلک د اور نه پیدا واخلي دوی تیارو کې پای الله وي د قسم د مکه مشرکان نبی اسلام د نبوت اور او رڼا بل کړه چې مکی والا به پیدا واخلي هغه پیدا وانه خستاوي د اور د مړ کېدو کوشش وکړي صحیح شو یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون بتا اور پیغمبر علیہ السلام راواخسته دارنا مدینه ته راوړل دلته بل کړه دي خلکو درنا او د اور نه پیدا واخسته غي پته کو تیرو کې مقصد کو پر کې پاتې بیا ودا شو ترکهم بی ظلمات لا یبصرون بیا ودا مثال داغي کچره د منافق مثال شي کما مثل الذی استوقد نار کې به الذی په معنا د الذین شي مفرد په معنا د جمع شي مجاز په پکې وي
خیال تم خبر را لکه او کچره د کافر مثال شي نبی ابا الذی بیا بخبل معنا شي مفرد معنا به ځکه الذی سو قدنار نبی علیہ السلام مراد شي مفرد بشي تاسو ما به خبرو پوهیږئ کنه پوهیږئ اوس یو سوال دی چې مسالو هم په مخ کې ولې عطف نکړ مسالو جواب دار چې دا جمله مقرره ده د مضمون د ما قبل مقرره ده او کومه چې مقرره جمله هغه او د مقرره په منځ کې خو دغه نه راځي کنه عاطف نه راځي ځکه عاطف راځي کما صلی الله علیه استوقدنا دلته ور باندې کاپ په معنا د مثلو سره مثل هم په معنا د مثلو سره دا تکرار راغی تاسو جواب مې درته مخ کې کاپ په معنا د مثلو سره دی او مثل په معنا د صفت سره دی بلا تکرار الذي استوقد نارا اور بل کړي الذي په معنا د الذين چې منافق مثال تاسو باندې به اعتراض وشي چې دا غسار بانک کې نه وټه پاده چې الذي په معنا د الذين دا هم چلته نه اورېدل تاسو به جواب وکړئ چې تا نه اورېدل د دې دا معنا نه د چې نشتا تا نه اورېدل دی اوستا کم ځای کې دی لسمه چې بارک الله خودتم کلذي خاضو اصل کې د څه خودتم کلذين خاضو ذکر خاضو ضمیر ورته راځي دی الذي تا نو الذي په معنا د الذين سره دی دلته الذي په معنا د الذين سره دی فلما ادعت انارت معولو دی کې دواړه وجه ادعت متعدیم کې دي شو لازم کې دي چې ما ته ویل کړه انارت چې شنو بیا متعدی شي معولو بیا مفعول شي او چې لازمی شنو بیا معولو فاعل شي په معنا د بقعی سره حوله ضرب دی ګورئ ثابتن پورې به نه متعلق کوي دې ور پوښتې ضرب چې ثابته پورې به متعلق کوي ګورئ تاسو خو ویلې دي کړه وما وقع ضربا فلکسر وعلى انه مقدر بجملتين اکثر رایدار چې مقدر بجملتين به ثابته ثابتن مرکه راوستي شي په چې کله سله کې واقع شي ضرب بیا ورته ثابتون نشی راوسته ولی ذکر سیله جمله خبریه او چې ثابتون راو باسی خو جمله خبریه خو نشو مفرد شکل ذهب الله بنورهم وزیدل د ذهب خو لازمی دی خدای متعدی ک په با سره تاسو باندې بسو کې اعتراض کی چې اذهبای والے نه ویلې فعال ته ولې نه اړاو لازمی په وو طریقو متعدی کیږي یو طریقه دا چې باب فعال ته وایي تاسو به سوال واري چې باب فعال ته وایي نه اړو چې اذهب الله نورهم متعدی بالباء ولیکو تاسو به جواب وکړئ چې متعدی بالباء ځکه کپدې کې مبالغه زیاته ده د متعدی بالفعال اذهب الله نورهم معنا بداسي شي چې الله نور ختم کړ او ذهب الله بنورهم دا به معنا شي چې الله ځان سره د دې اور رڼا ویوړه تاسو په دې خبره پوښ الله رڼا ختم کړه دا په دې دلیل د دې نه دا نه معلومیږي چې ټول رڼا ختم شو څنګه اثر به پات او ذهب الله بنورهم رڼا ځان سره ویوړه بیا واپس کېدو امکان نشته کنه چې پاتې او چې ختم کړه نو کې دې چې رسره پیدا شي بیا اذهبنا په ذهبه کې مبالغه زیاته ونه ځکه متعدی بالباب په پوښوي بیا به تاسو اعتراض واري شي چې ذهب الله بذوئهم ولنوي چې رڼا ختم شو نور ولې نور تاسو جواب کوي چې ذوء کې رڼا زیاته ده د نور نه ولی ځکه ذوء هغه رڼا ته وایي چې ذاتی د شی رڼا او نور هغه رڼا ته وایي چې عارضی رڼا تسویل نور القمر مستفاد من نور الشمس او هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قمر سره نور ویل ځکه نور عطائی رڼا ده مستفاد ده د شمس نه او ضیاء ذاتی رڼا ته وایي د شمس رڼا خو ذاتی ده نو ذوق کی زیادت ده که ذهب الله بذوئهم ویل دا معنا به چې ذوق ختم شوی د نور پاتې ده ځکه ذوق اخص ده د نور نو په انتفاع د اخص سره خو انتفاع د عام ناراضی کړه او نور عام ده د ذوق نو په انتفاع د عام سره انتفاع د اخص راځي ذوق امر سره لاړ زائد را پوینه ذوق اخص ده رڼا پکې زیاته ده د نور نه کویل وی ذهب الله بذوئهم ډیر رڼا ختم شو نو د لګ رڼا نه په خون راته نفس نور خنو ختم شوی او چې مطلق رڼا ختم شو نو ذوق امر سره په انتفاع د اخص سره انتفاع د عام نه راځي په انتفاع د عام سره انتفاع د اخص راځي کړه
بیا به تاسو اعتراض واري چې ذهب الله بنارهم ولې نه ویلې مخکې خو نار ده فلما ضاءت نارا استوقد نارا نوري ولي وجه ذهب الله بنورهم تاسو په سوال پوښتنه ذهب الله بنارهم به ویلې تاسو به جواب وکړئ چې دا خو تشبیه او تمثيل دی او د قران تمثيل ورکړي د نار سره قرآن کې دو صفت دي یو پکې صفت د نجات دی یو پکې صفت د عذاب دی کسو کې منی هغه ته نجات دی او کسو کې نه منی هغه ته عذاب دی نار کې هم دو صفت دي یو صفت د اشراق دی یو صفت د احراق دی یو د بلیدلو صفت د چرنا درکې یو پکې صفت د سوځیدلو دی اور چې لاړه خو احراق هم ختم شکره او اشراق هم ختم شو الله وینا صرف اشراق لاړه پیدا د اور ضرر پاتې دی احراق خو پاتې دی سوځيږي به دوی کا په پوښتوي کبه نارهم ویلې ویل احراق به مر سره تل دوی د ضرر نه بیا بچ کېده په پوښتوي کنه سوې پای ځکه به بینو بنارهم ونه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دلته سوال واردی کی چې جعلهم فی ظلمات لا یبصرون ولې نه ویلې ترکهم چې ویل تاسو به جواب کې جعل خدای ته وای چې معنا دا ده چې الله دوی په ظلمتونو کې وګرځول مخکې پرانا کې او اوسې په ظلمت کې جال خود تسیر ته وای یو حال نه بل حال بدل دی خو یو حال نه بل حال ته نه دی بدل چې مخکې په تیار کې دي عارضی رڼا ورته حاضر شوی او ترک دی ته وای چې مقزاړه حالت کې پرې خو دا ترک کې مبالغه زیاته ده جعل نه ځکه ترک ویل او جعل ونه ویل ودې ځبای تاسو په یاد شي پوښتنه وترکهم فی ظلمات او دې پرې خو دې په تیارو کې راځرون چې سنویني سمن بکمن عمیون وهم لا یرجون کانو ګونګیان وړاندې دی حق ته رجوع نه کوي تاسو په پوښتنه دا ناری مثال او دا بل چې کوم دا مایي مثال د قران او د دین مثال د اور او د اوبو سره ورکي ځکه اور کوم د صفات دي احراق او اشراق ضرر او فائدہ اوبو کوم د صفات دي ضرر او فائدہ د قشان قران کوم د صفات دي ضرر او فائدہ کسو کې منی ضرر فائدہ کني منی نه ضرر دا ځکه یې سبب بیا کوي